أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير سورة آل عمران دی آیات نمبر 104. ولتكن منكم فکار د چوي استاسو څخه امتون یوډله يدعون الى الخير شاغي رابولي الى الخير د خير وترك ويأمرون بالمعروف او امر کی بالمعروف پنیکو کارونو باندې وينهون عن المنكر او منع کی د منکر اولئک هم المفلحون او دغه خلق هم دوی المفلحون کامیاب دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا او تاسو مکیری كالذين لك اغا کسان تفرقوا شاوی دلی واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او اختلاف ایوکی من بعد ما جاءهم البينات ورست تردی چې هغه تواضح او روشان دلائل راغ. اولئک لهم عذاب عظیم اولئک دغ خلق لهم د دوی د فار عذاب عظیم لوی عذاب دی. د دې آیاتو د مخکنیو آیاتو سره ربط دی چې په مخ کې دوه مبارکو آیاتونو کې الله تعالی د دې خپل بندگانو د اجتماعیت او اتحاد د لپاره دوه اصول بیان. یو اصل داو چې تاسو تقوا اختیار کړئ او دوم اصل داو چې تاسو د تفرق او اختلاف څخه ځان وساتئ. اوس په دې آیاتونو کې دغه دواړو اصول د حفاظت طریقه شي چې هغه طریقه دا ده چې تاسو یو بل ته په خیر باندې دعوت وکوئ او یو بل د بدیو او منکرات سره ورزوي. ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ولتکن ویدی منکم استاسو څخه امه یوډل چې د دې ډلې صفات بداوي چې يدعون دوی برابولي الى الخير او خير ويأمرون بالمعروف او امر بکي په معروف باندې وينهون عن المنكر د منکر سبا خلق راګرځي. اولئک هم المفلحون. نو د دې ډلې نتیجه دا ده چې دوی به بیا کامیاب وي. د آخرت په ورځ باندې به د ثواب په اعتبار کامیاب وي. د منکم په ارتباط باندې د علماو دوی رائے دي. یو ډله د علماو وایي چې د منکم دا بیانیه دي، مطلب دا چې تاسو څخه د هر کس داسې وي چې هغه د فنیکو کارونو امر کوي او د بدو کارو څخه د خلق راګرځي. او ځینې علما به وایي چې دا من دا تبعیضیه دي، یعنی تاسو څخه دی بعضو یو ډله بعض تاسو څخه داسې وي چې هغه د خلق د خیر طرف ته راغلي. ولتکن بعضکم امه يدعون الى الخير دا ترجمه کوي. په دې کې الله تعالی د خپل بندگانو د لپاره یو لوی اصل بیان کوي. هغه دا چې په دې امت کې باید یو ډله داسې وي چې خلق د خیر طرف ته راوبولي. یعنی څنګه چې انسان په دې باندې امر دی چې خپل به هم د الله تعالی په کتاب باندې لاسنیوي کوي، د تفرق او اختلاف څخه بځان وګوري. داسې دا بنده په دې امر دی، دا مؤمن بنده چې نور به هم د اختلاف راګرځي او نور به هم د الله تعالی دین ته دعوتي. نو مطلب دا دی چې هم به انفرادي دعوت چلی او هم به اجتماعي او جماعت داسې وي چې هغه به خلق دین ته راوړي. په اسلام کې د دعوت الى الخير، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر خورا انتهائي لوړه درجه. چنانچه د قران کریم د آیاتونو سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث هم په دې ارتباط خورا ډیر راغلي دي. ترمذی او حدیث را نقل کړی دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر
او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده. چې زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما روح د هغه په قبضه او قدرت کې دی چې تاسو خامخا په نیکو کارونو باندې امر کوي او د بدو کارونو څخه خلک راګرځوي. کدا کار نه کوي نو یقینا نږدې ده چې الله عز وجل به پر تاسو باندې عذاب راولي. ليوشكن الله، نو نږدې ده چې الله عز وجل به عذاب راولي. ايبعث عليكم شراو بليږي په تاسو باندې عقابا او عذاب من عنده د خپل طرف. ثم لتدعونه، بیا به تاسو د الله عز وجل څخه دعا غواړئ. فلا يستجيب لكم، تاسو دعا به بیان کړئ. تاسو به دعا غواړئ او دعا به مو بیان کړئ. ابن ماجه رحمت الله علیه به د عائشه رضی الله عنها یو بل حدیث را نقل کړي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وايي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کور تراغلی، ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې څه غم آثار ولید. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو دست تازه کی په کور کې د چا سره خبرې ونه کړلې او د کور څخه ووتی. نو زه وای د دروازې سره متصله ودرېدم استمع ما یقول، چې د پیغمبر علیه السلام هغه خبرې واورم چې پیغمبر علیه السلام پر منبر کې چونګې د نبی علیه السلام کوټه چې اوس دای پکې دفن دی د دروازه منبر ته ډېر نږدې ده، یعنی په زور आवाज اوریدل کیږي. زه د دروازې سره داسې متصله ودرېدم تر څو چې د پیغمبر علیه السلام आवाज واورم چې پیغمبر علیه السلام څه وایي. نبی علیه السلام په منبر کښېنستی او د الله تعالی حمد و ثنا یې وکړ. فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه. په منبر باندې کښېنستی د الله تعالی حمد ووایه او الله تعالی باندې ثنا ووایه. او بیا یې دا څه وروسته وویل چې یا ایها الناس، ای خلکو، مروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. تاسو په نیکو کارونو باندې خلک امر کوي او د بدو کارو څخه خلک راګرځوي. مروا بالمعروف ونهوا عن المنکر قبل ان تدعوني فلا اجيب لكم. د دې نه مخکې چې بیا تاسو ما څخه دعا غواړئ او زه ستاسو دعا نه قبلوم. وتستنصروني فلا انصركم، او تاسو به ما څخه کومک غواړئ زه به ستاسو کومک نه کوم. وتسألوني فلا اعطيكم، او تاسو به ما څخه یو شی غواړئ زه به نه درکوم. د دې نه مخکې چې تاسو دغه حالت شي، تاسو یو بل ته په نیکو کارونو امر کوئ او یو بل د بدو سره راګرځوئ. عائشه رضی الله عنها وايي فما زاد عليهن حتى نزل. پیغمبر علیه السلام پر دې نوري خبرې زیاتې نه کړې، د منبر څخه راکښته شو. مطلب دا چې دا دومره مهمه خبره و چې نبی کریم علیه السلام تر داسې اندازې غمجن کړي چې ټول صحابه یې د همدې یوې خبرې د پاره راجمع کړه او هغوی ته پر منبر باندې دا خبره وکړله. نور خبرې ور باندې زیاتې نه کړې، بس د منبر راکښته شو. بل روایت کې راځي، هغه ابن ماجه را نقل کړی دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي که په یو علاقه کې، په یو کور کې، په یو قوم کې یو سړی داسې و چې هغه بد اعمال کول او د دې قوم خلک او د دې کور خلک په دې قادر و چې دوی د بدو اعمالو را منع کړي او سره د طاقت یې بیا نه را منع کاوه، نه را منع کاوه. نو الله عز وجل به د دې نه مخکې چې دوی مري په دوی عذاب نازل کړي. من كان في قوم يعمل فيهم بالمعاصي، په یو قوم کې اوسوک او په دوی کې د ګناهونو عمل کاوه، وهم يقدرون على ان يمنعوه، او دوی قادر او په دې چې دوی را منع کړي، ولا يمنعوه او نه را منع کاوه. فاصابهم الله بعقاب قبل ان يموت. د دې نه مخکې چې دوی مري الله عز وجل به هغوی ته عذاب ورکړي. یو بل روایت کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمایي د زما د امت حالت داسې دی لکه یو دوه منزله کښتۍ چې په سمندر کې روانه. نو د دې دوه منزله کښتۍ د دوهم چت څخه
دا د لاندې منزل خلک اوبه رااخلي. نو دغه د لاندې منزل خلک بار بار هغه دوه منزل ته پورته کېږي، د هغوی څخه اوبه رااخلي. نو اخر د دې لوړ منزل خلک ورته وایي چې تاسو خو دلته هره پله اوبه تویوي او دلته دا مځکه لندوي، نور موږ تاسو نه پرېږدو چې د دې ځای څخه اوبه یوسئ. دا د لاندې منزل خلک ورته وایي چې ښه خیر که تاسو موږ نه پرېږدئ چې موږ ستاسو څخه اوبه یوسو، نو موږ د دې کښتۍ په دا لاندې منزل کې اوبو ته سرې وکړو. د پیغمبر علیه السلام فرمایي که د دا لوړ منزل خلک دغه د لاندې منزل خلک د دغه کاره منع نه کړي، نو دواړه حق کېږي. عین د دې امت داسې مثال دی. که دې امت نور خلک د ګناهو نه منع کول او یوازې پر خپله دینداري اکتفا کړې وه، نو د الله په عذاب کې بیا دی نجات نشي پیدا کولی، بلکې د الله تعالی عذاب به په ده باندې خامخا راځي. نو دا ډېره ضروري ده چې د مسلمانې ټولنې د اصلاح دپاره دا په فکر کې وي د سړي چې خپل د ځان غم چې څومره انسان کوي دومره د نور غم هم وکړي. د نور غم کول په دې انسان ضروري. پیغمبر علیه السلام سے یو بل حدیث دی، غالبا امام مسلم رحمت الله علیه ورا نقل کړی دا حضرت انس رضی الله عنه څخه، ابو سعید خدری رضی الله عنه دی وایي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي من رأى منکم منکرا فليغيره بيده، چې پتا سو کې کوم سړی او منکر او بد عمل ولیدي، دا بد عمل دا دی په خپل لاس باندې منع کړي، هغه ته دې تغییر ورکړي. ومن لم يستطيع، او هغه څوک چې طاقت نه لري چې په لاس یې منع کړي، نو بیا دې فليغيره بلسانه، هغه دې په خپل ژبه دا کار منع کړي، یعنی هغه سړي ته دې دعوت ورکړي. ومن لم يستطيع، او که چا طاقت نه درلودي فبقلبه، نو بیا دې په زړه باندې د هغه د تغییر کوشش وکړي. مطلب دا چې دغه بد عمل دی په زړه بد کوی سي او د تغییر د پاره دی فکر او سوچ وکړي تر څو چې تغییر ورکړي. وذلك اضعف الايمان، دا غدریمه طبقه نو د انتهایی ضعیف ایمان طبقه ده، یعنی چې مؤمن در دغه اندازې پرې ورسېږي چې دی په خپله یو چاته د یو بدۍ نشي ویلی چې دا بدي مه کوه، او د یو نیکۍ امر نشي ورته کولی، نو دا انتهایی د ضعف حالت دی، دا ضعیف ایمان دی. نو الله عز وجل دلته فرمایي چې ستاسو څخه به یوه ډله ضرور وي چې هغوی دې خلک خیر ته راوبولي. دلته الله عز وجل په دې خپل کلام کې څو کلمات استعمال کړي. یدعون په عربي ژبه کې فعل مضارع ده، او د فعل مضارع په باره کې عمومي قاعده دا ده چې دا د پاره د استمرار راځي. مطلب دا دی چې په دوامدار توګه دې دا امت پر دې باندې قائم وي چې خلک د خیر طرف ته راوبولي. او دومره خبره دا ځینې راوځي چې یدعون الی الخیر، د خیر طرف ته دې راوبولي، دا مطلب چې په هر حالت کې دې د خیر طرف ته راوبولي، ځکه د خیر طرف ته رابلل خاص نه دي پرې کوم خاص حالت پورې او نه په خاص وخت پورې. د بدو څخه منع کول خو هغه وخت دی چې دی په بدو اخته یې ته منع کړي، لیکن د خیر په کار ته رابلل دا خاص نه دی پرې یو خاص وخت باندې. د مثال په توګه کې د ماپښین لمونځ د زوال وروسته فرض کېږي، ته اوس هم یو چاته دعوت ورکولی شي، د ماپښین د لمانځه ورته ویلی شي، د اشراق د لمانځه ورته ویلی شي، لیکن د منکر څخه منع هغه وخت راځي چې سړی په منکر اخته وي. نو معلومه سوله چې خیر ته رابلنه دا عامه ده، په هر وخت کې رابلل کېږي. بل الله تعالی فرمایي چې یدعون الی الخیر، خلق دی و خیر ته رابولي. دا نه دي ښودلي چې دغه ډله دي خامخا علما دي، دا نه دي فرمایلي چې دا ډله دي خامخا صوفیا او متصوفین، او نه دا فرمایلي دي چې دا ډله دي خامخا طلبا دي، بلکې په تاسو کې دی یو ډله ضرور داسې وي چې خلک د دین طرف ته راوبولي. او بل دا چې خلک راوبولي دا یې هم نه دي تعین کړي چې یوازې د عوام راوبولي، دا یې هم نه دي تعین کړي چې یوازې د علما راوبولي، دا یې هم نه دي تعین کړي چې یوازې د طلاب راوبولي، بلکې دا چې د امت هر ډله
هر فرد که ښځه وي که نر وي هغه دې د دین طرف ته راو یدعون د دې مفعول به حذف شوی دی یدعون الناس دوی دې رابولي خلق مطلق خلق که نر وي که ښځه وي که کشران وي که مشران وي که علما وي که خواص وي که عوام وي دا دې ټول راوبولي لیکن دې کې څو خبرې ضروري دي یو دا چې په شریعت کې د یو شي درابلل د پاره دا ضروری ده چې مخکې سړی اصول زده کړي یعنی دا لازمي ده چې یو سړی یو څوک نیکی ترابولي دی باید کم از کم په دې خبرې چې دا بدی ده او دا نیکی ده کله ته د بدی او د نیکی علم نه نو ډیر بیا کېدلای شي چې دی یو سړی بدی ترابولي او دی به نیکی او یا کېدلای شي چې دی یو سړی د نیکی منع کوي د په نظر به بدی معلومي نو یو خدا علم پر دا کس باندې چې د الله تعالی دین ته خلق رابولي پر دې کس باندې دا لازمي دي چې دی معروف او منکر وپېژني چې منکر دی چې شي او معروف دی چې منکر په شریعت کې هغه شی توای مستنکره الشرع چې شریعت کوم شی منکر او بد ګڼلی وي هغه بس منکر هر عمل چې په شریعت کې بد وي اسلام بد ورته ویلي هغه بد او معروف چاته وایي هغه شی ته وایي استحسنه الشرع چې شریعت هغه شبللی هغه شی چې شریعت شبللی هغه شدي هغه ترابللی نو یو خدا چې معروف او منکر باید د معلوم وي دا یو خبره دومره خبره ده چې د شریعت اصول او مراتب دا مختلف په شریعت کې یو طبقه د فرض ده یو طبقه د واجب ده یو طبقه د سنت ده یو طبقه د مستحبات ده نو دا کس چې امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر کوي دای کچيري مثلا خلق فرض ترابولي فرائض ته رابولي نو د فرائض په اندازه باید دای پر هغه باندې سختی وکړي که واجبات ترابولي نو د واجبات په اندازه باندې دای باید سختی وکړي که سنت ترابولي د سنت په اندازه باید دای سختی وکړي که استحباب او مستحب ترابولي د مستحب په اندازه دای باید سختی وکړي د مثال په توګه یو سړی فرض ته خلق رابول نو دا فرض ترابلل دا فرض دی ځکه چې خلق پر فرض راوستل دا فرض دی واجب ترابلل پر سړي واجب دی مطلب دا چې دوامدار به دی په دې فکر کې خلق را او سنت ته خلق رابلل دا سنت دی او مستحب ته خلق رابلل مستحب نو کوسه سړی پر فرض باندې خلق ته دعوت نه ورکي او یوازې پر استحباب باندې ولاړ شکار خودی لیکن په هغه اندازه څومره اندازه چې د مستحب که خلق دی پر مستحب باندې ترټي او خوشکی ورته کوي او دا وځه فرائض فاتوي دا به د شریعت د اصول خلاف کار بلکې د هر یو درجه په پیژني هغه درجه به خلق ورته رابولي او داغه د لپاره به اصول مراد دوم اصل دا دی چې یو سړی یو چاته دعوت ورکړي د خیر او د بدو راګرځي دا دغه امیر او ناهی په اعتبار درې قسمه جوړي یو هغه کس دی چې د هغه په قدرت او په وس کې ده چې د منکر مخه ونیسي نو دا طبقه د اسلامي حکومت ده د اسلامي حکومت د مسؤلیت دی چې هغه په ښکارا باندې چې منکر وویني هغه به د منکر په ارتباط باندې د منکر مخه نیسي لیکن هو ځکه پیغمبر علی السلام فرمایي من را منکم منکر چې پتا سو کې چا یو منکر عمل ولیدي او یا د منکر په ارتباط باندې اطلاع پیدا کړل دا منکر دی منع خدا نه د لازمي پر اسلامي حکومت باندې او نه پر مسلمان باندې دا لازمي ده چې دای دا کوشش کوي چې د خلکو پټ عیبونه د خامخا معلومي دا قطعا حرام عمل دی دا جایز نه دی حضرت معاویه رضی الله عنه عائشه رضی الله عنها ته خطر واستاوه او دا ورته چې ماته د نبی کریم علیه السلام د وصایا او نصائح او څه یو نصيحت نو عائشه رضی الله عنها دا ورته ولیکل چې پیغمبر علیه السلام ورته ویله
چې تاسو د خلکو په پټو عیبو پسې مه ګرځئ، خامخا د هغه د کور دننه عیبونه ځان ته معلوموي او یا دکان کې دننه عیبونه ځان ته معلوموي. د خلکو د عیوبو تلاش مه کوئ. که تاسو د خلکو د عیوبو تلاش وکئ ته به خلک فاسد کې په خلکو کې به فساد خپور کړي. نو دا مه کوئ، بلکې ظاهري حالت ته د مسلمانانو ګورئ چې ظاهري حالت شو بس خیر دی، د کور و د دکان د هغه د نن حالت دی، هغه ته مکلف نه. نو دا د اسلامي حکومت وظیفه ده چې په ښکاره باندې کوم منکرات وي دا له منځه یوسي. دویمه طبقه دا د هغه خلکو ده چې هغوی په وس باندې څه نه وي او په ژبه باندې ویلی شي. دا د علماو او عوامو خلکو مسؤلیت دی چې په دا شرعي اصولو خبر وي، چې په یو چا کې بدي ویني هغه ته نصیحت وکړي، هغه په دین باندې پوه کړي. بل اصل دا دی چې دې شي ته سړی باید ډېر متوجه وي. په شریعت کې په خلکو باندې منل دا د دې امر او د دې ناهي چې په دا نیکي امر کوي او دا د بدیو خلک راګرځي دا د مسؤلیت نه دی. دا په خلکو منل د مسؤلیت نه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي انک لا تهدی من احببت، چې ته هغه چاته هدایت نشې کولای چې ته خوښې، ولکن الله يهدي من يشاء، لیکن الله عز وجل هدایت کی هغه چاته چې د الله تعالی خوښ. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دلته الله تعالی فرمایي چې ته په دې باندې موږ نه مکلف کړي چې خامخا به په خلکو منې، بلکې ستاسو ذمہ داری دا ده چې خلکو ته بیا وایي. موږ په یو لوی غلطي کې په دې ځای کې واقع یو چې عموما یو چاته د خیر خبره مسکوي، نه هغه کښېنولی شو، نه هغه ته دعوت ورکولی شو او نه یې پوکولی شو. یا خو یې په دې خاطر باندې نه کوو چې په موږ کې دا د خیر دعوت یو چاته ورکول دا رواج نه لري، او یا په دې خاطر باندې یو څوک نه پوکوو په دین باندې چې دا یې راسره مني نه وایي نه یې سره مني انو دی دعوت پرېږدي. دا نه منل خو ستا مسؤلیت هم نه دی چې ته خامخا په هغه باندې منې. دا تا ولې د ځان ذمہ داري ګرځولې ده چې خامخا یې په خلکو منې. کوروالا ته یو خبره د تا وکړله د سره ویې منل فبها، نه و منل ستا شرعي مسؤلیت ادا شو. ته یې ولې خامخا په خلکو منې. یا د زوی ته د خیر خبره وکړل د سره ویې منل فبها، کې نه و منل ستا شرعي مسؤلیت ادا شو. ته یې ولې خامخا په هغو منې. دا منل خو ستا کار نه دی، ستا وظیفه دا نه دی چې په خلکو یې ومنل، ستا وظیفه خلکو ته ویل. نو دا بله مهمه خبره ده. نو د فرائضو په دوران کې فرض ترابلل پر سړي فرض دي، واجب ترابلل پر د واجب دي، سنت ترابلل پر د سنت دي، استحباب ترابلل پر د باندې مستحب. نو چې کله درجات معلوم شي نو په دې ځای کې باید سړی د غلطي ځان وساتي. دا نه چې پر مستحبات باندې خلک دی رابولي، په هغه کې فرائض او واجبات فاتي دا په ارتباط به هیڅ نه وای، هغه ته هم باید خلک را وبولي. او یا مثلا پر سنت او پر استحباب کو ډیر ټینګ وي، لیکن فرائض او صفاتی پر هغه باندې بیا دی هیڅ ټینګار نه کی، هغه هیڅ خانه بدیږي. نو دا د شرعي اصولو خلاف کار. نو الله عزوجل په دې آیات کې د خپل بندگانو ته د اتحاد او اتفاق د حفاظت د لپاره دا طریقه شي چې تاسو به دغه اعمال کوي او دا تاسو د خیر اعمال دي. ولتکن منکم امه يدعون الى الخير، ولتکن فکار دا چې وی دي منکم تاسو څخه امه یو ډله دی يدعون الى الخير، او دي خلق رابولي الى الخير د خیر طرف ته. خیر څه معنا؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الخير هو اتباع القرآن والسنه. خیر دا دی چې زما اتباع او د قرآن اتباع ته خلق را قبول دا خیر، دا د خیر معنا. ويأمرون بالمعروف، او دی امر کی بالمعروف پنیکو کارونو باندې، وینهون عن المنکر، او خلق منع کوي عن المنکر د بدو کارونو څخه. فاولئک هم المفلحون، اولئک دغه خلق هم دوی المفلحون کامیاب دي. آخرت کې د کامیابی مدار پر دغه صفاتو باندې دي چې دوی خلق دې تراوي. نو ګوري دغه کار
دا امر بالمعروف د دې امت ذمہ داری ده، دا نهي عن المنکر د دې امت ذمہ داری ده، دا د امت د هر فرد ذمہ داری ده. وګورئ چې دا کوم اصول د موږ دلته بیان کړه دا زده کړه غواړي. دا څنګه ده چې بس یو سړی بس را ولاړ سو خلکو ته دعوت شروع بلکې د دعوت پر ځای کېدلای شي فساد خپور کی. په ځینو ځایونو کې داسې پېښه شوې یو سړی د خیر خبرې کوي د دنیت داوی چې د خیر خبرې وکم هغه فساد خپور کړي شر خپور کړي. دا تجربه د پډیرو علاقو کې دا پېښه شوې. نو دا دعوت د کول پکار دی. دغه د دعوت او تبلیغ چې کومه سلسله د علماء دیوبند را شروع ده، دغه دعوت او تبلیغ دا نه دی چې دا فقط د دې خاصو څو خلکو کار دی، بلکې د دې مطلب دا دی چې هر مسلمان په دغه طریقه کې د دعوت طریقه زده کړي او بیا دی په خپل کور کې په خپل علاقه کې په خپل مقام کې الله تعالی دین ته خلک راوړي. نو د دې دعوت د زده کړې د فاره د دعوت او تبلیغ په جماعتونو کې تلل د هر مؤمن د فاره ډیر مفید او فائدمن او ډیر مهم دي چې باید سړی پکې ولاړ شي تر څو چې یو اړ خپل مصلح شي او بل دا چې د اصلاح طریقه زده کی د دعوت طریقه زده کی محبت دې د خلکو په زړه کې راشي د خلکو سره خیرخواهی او غم پیدا شي. کله یو چا غم ستا په زړه کې رالي بیا ستا خبره تاثیر کوي، کله یو چا غم ستا په زړه کې رانه بیا دې خبره تاثیر نه باندې کوي. ته چې کوم چا ته د خیر خبره کوي تبه یقیني د هغه غم په خپل زړه کې لري، تبه د هغه پر خوږ باندې یقیني خوږیږي او تبه د هغه د آخرت فکر کوي. کدا فکر د سړی سره نو خبره تاثیر نه کوي، هیڅ تاثیر نه کوي. دا اوس چې د موږ خبرې تاثیر نه کوي دا دومره ډیر بیانونه روان دي، دا میموریان دي او دا رادیوګان دي او دا دونه بیانونه دي، لیکن ټولنه نه جوړیږي، فسادات ورځ په ورځ عامېږي. دا موږ سره هغه فکر هغه غم نشته، کوم فکر او غم چې پکار دی چې د خلکو فکر او غم د سړي سره پیدا شي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خو په خلکو په ارتباط غمجن وو، هغه به د ابو جهل په ارتباط دون غمجن وو چې الله عزوجل ته به دعا کوي چې الله دې ته ایمان توفیق ورکړي. نو کته د خپل اولاد د خپل ورور د خپل کوروالا د خپل لونو په ارتباط غمجن سي او د خپل رب د هغه لپاره د هدایت دعا وغواړي، الله ستا پر فکر پر تا باندې فیصله کوي او خپل رحمت نازلوي. نو غم کول د دې خلکو په ضروري ده چې دا وی غم د سړي په زړه کې راشي. نو د دعوت په لین کې چې انسان ولار شي د دې مسلمانانو غم سره پیدا شي چې دا مسلمان دی د الله بنده دی د مرګ وروسته به د خدای په عذاب مبتلا کیږي او دا یقیني ده مرګ داسې نه وي چې پر کوپر باندې وشي. نو د غم ستا سره پیدا شي دا څونه فکر مله ولا محاله د دې لپاره مختلفې طریقې جوړه چې کومه طریقه جوړه کې هغه طریقه جوړه. یو چا څه کول یو مولوی صاحب اول زډیر په کشرتور کې په یو غلط لین باندې تللی خدای ازما پلار په ما کې هیڅ فکر نه کاوه، نه زما د تربیات نه زما د منځه هیڅ فکر نه کاوه. زه چرسي وم روینیم وم په غلط لینونو باندې مبتلا وم په میاشتو به مې په نور غلطو ځایو کې شپې تېروم. دا ازما پلار ته الله تعالی د تبلیغ په وجه باندې د دې توفیق ورکړي چې تبلیغ ته ولاړ. کله چې 4 میاشتې لګولې وې دا هغه وروسته ولزما په باره کې دومره فکر منو کله به زه کور ته رالم ټول شپه به زما په ارتباط الله ته ژړل. نو د دې دعاګانو برکت کو چې ماته الله علم را نصیب دا دی وزه د خپل پلار احترام کوم او زه د خدای سره آشنا چې غم د سړي په زړه کې د چاره نغلي تاثیر نه کوي. خبر د خلکو غم په زړه کې راوستل دا ضروري. نو دا د دعوت کار د دې لپاره دی چې سړی په دې کې ولاړ شي یو کو دا طریقه زده کړي چې چاته سبا زه څنګه وایم دا جرأت زده کړي دا آسان دي نه پورته شي. اوس خدای آسان پورته کېدل نو یو ګران کار دی، آسان کار نه دی. ډېر کسان وي د خلکو په مخ کې دوی خبرې نشي په مجلس کې عام مجلس کې چې کښېني داسې مسخرې کوي چې دا ګر مجلس په خندا راوستي، لیکن چې د یو خیر د خبرو د فارې ودرې دوی خبرې نشي. اوس دا جرأت پیدا کول دا په دغه لین کې پیدا کیږي. دا طریقه زده کول چې چاته باید ته څنګه وایې دا په دې لین کې زده کیږي. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته وایي چې اوس داسې یو زمانه ده چې که تاسو د دین په لسمه حصه عمل ونه کوئ جهنم ته ولاړ شئ، او داسې یو زمانه به وروسته راځي
چې کا هغوی د دین په لسمه حصہ عمل وکړي نو جنت ته بولاس. علما وایي چې د پیغمبر اسلام د دې حدیث مقصد هغه د دعوت دی، دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر دي. ځکه فرائض چې فراغوت څنګه فرض او پر موږ هم داسې فرض، فراغوت واجبات څنګه فرض او پر موږ هم داسې فرض. نو مطلب دا دی چې د دعوت او د امر بالمعروف سلسله که تاسو له سم حساب پرې شودل لا هم به الله تعالی تاسو سره حساب وکړي. لیکن اوس ته به امت راځي که هغه په سم حساب عمل وکړي نو هغه به الله تعالی جنت ته داخل. نو هغه دغه امت لپاره دا طریقه. نو دا علماء چې دا سه روزه په میاشت کې وپلای شي دا ځکه یې شه ده چې لس درې دیرش کیږي. نو لس درې چې دیرش ولا نو هغه لسمه حصہ درې ورځې کیږي د میاشت. دا دوی چې دا ترتیب داسې یې شي دی دا چې کله مثلا په کال کې څلور میاشتې دي او په کال کې یو چله ده، یعنی په کال کې 40 ورځې دي او په هر میاشت کې به درې ورځې دي، دا یې په ترتیب باندې تعین کړی دي چې دا لسمه حصہ راځنه کړی ده چې دا لسمه حصہ سړی په دې دین کې ولګي نه الله تعالی به هغه ته د آخرت د عذابونو سره نجات ورکړي. نو دا ډېر ضروری دی چې سړی دا طریقه کې ولار شي او زده یې او دا چې د ځینو خلکو د نه لیدلو په وجه باندې د یو شي څخه بد وړل وي دا ډېر بې علمي ده. انسان ته دا نه پکار چې انسان پر یو شي باندې فیصله وکړي د دې نه مخکې چې علم یې په یو شي نه راغلی. ډېر دنیا کې دا ډېر شان داسې ستا موږ علم نه ور باندې لرو کنه هغه بد نه دي. ډېر شان داسې چې کله بیا راوځي موږ دا هغه څه استفاده کوو هغه منع نه وي. ولی چې خلک د یو شي سره آشنا نه وي د دې معنا دا نه ده چې هغه بد دي. لکه زموږ په وطن کې ځینې خلک د دې سره آشنا نه دي او یا ځینې علما د دې سره آشنا نه وي. په کار دا نه ده چې د دې څخه بد وي. انسان ته الله تعالی عقل ورکړی دی، فکر یې ورکړی دی، سوچ ورکړی دی. دا انسان الله تعالی د عقل په وجه مکلف کړی دی. لیونی ولې نه دی مکلف؟ عقل نه لري. کوچنی ولې نه دی مکلف؟ عقل نه لري. الله تعالی د انسان ته عقل ورکړی دی، د انسان ته فکر ورکړی دی. دا انسان د عقل پر بنیاد باندې د خدای په دین مکلف دی. ځکه موږ وایو چې نکاح نه صحیح کیږي الا بحضور شاهدین عاقلین بالغین. عاقلان دوی بالغان دي. دا عقل قید ولې پکې یږدي؟ دا د دې لپاره چې د حق او د باطل تمیز وکړي، د شو او د بد تمیز وکړي. دا انسان باید داسې نه چې بس تقلیدي شروع کړي مطلق چې کچا څه ورته دی باغ، بلکې د دې لپاره دا ضروري دی چې فکر وکړي چې دا خبره غلطه ده صحیح ده، د خپل علماو سره شریکه کې خبره واوري. که خبره صحیح خبره وقبول یې که نه به کوم ورته خو څوک الزام نه راوړي چې خامخا مجبور. لیکن دا ځان بی علم پاتې کول صرف په دې خبره باندې شنه او دا ډېر بی علم دي. د دین ځان پاتې کېدل دا باید سړی ونه کې انسان باید حق په تلاش کړي، د حق فکر وکړي. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. داخل کامیاب. ولا تكونوا تعصمكيري كالذين لك اغكسان تفرقوا چې اوی دلی سوا یعنی په خپل دین کې تفرق راوست. واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او اختلاف یو کې د نفسانی خواهشات په وجه من بعد ما جاءهم البينات ورسته دردی چې هغه ته واضح دلایل را یعنی کواضح دلایل د تراغل اختلاف دی وکي بیا دا منع. ځکه نو د فقهاو اختلاف دا منع نه دی. ولی فقها په ښکارا مسائل کې اختلاف نه کوي بلکې هغه مسائل چې د قران او حديث څخه راوځي او صراحتا ذکر شوی نه هغه مسائل کې د دې یو د بل اختلاف. ځکه د قران کریم څخه یا د نبی اسلام د احادیث څخه دا ثابته ده چې د سحر المنذ 2 رکعات فرض او 2 رکعات سنت مؤکد. اوس په دې کې د امت ته هیڅ اختلاف نشته چې څوک چې دا وایي چې یا دا یو رکعت دی او څوک چې دا وایي چې دا 5 رکعات. یو لا خبره نه دا چې دا رکعاتونه دي په دې کې را کوم ترتیب چې باندې په دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه مختلفې طریقې راغلي. مثلا یو ځای پیغمبر علیه السلام د امام شافعي الحمدلله شودلې ده چې دا دی ویل شي، بل ځای به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د امام قرأت نه مقتدی ده بار. اوس په دغه مسائلو کې اختلاف نو کوم شان په قران یا حدیثو کې واضح ذکر شوی هغه کې د امت د وی طبقه اختلاف نشته. نه ځکه الله تعالی هغه اختلاف بد غني چې حق در تواضح سي او بیا اختلاف.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ورست درې چاوي ته بینات واضح دلائل راغلي واولئک لهم عذاب عظیم اولئک هم دا خلق چې اختلاف کوي ورست درې چې واضح دلائل تراغلي لهم عذاب عظیم د دې د بار لوی عذاب دی د قیامت پر رسول الله